باندې ماتیږي یا بعضې څیزونه داسې چې انسان ته داسې ښکاري چې په دې روژه ماتیږي خو په هغې نه ماتیږي چې روژه په کومو څیزونو ماتیږي په هغې کې بعضې مشهورې دي او بعضې نه دي انسان چې په خطا سره خوراک وکړي خلکو کې مشهوره مسله ده چې په خطا سره خوراک وکړي او ده نه هېري چې زما روژه ده نو د ده روژه نه ماتیږي اگر که دوی ښه پوره خوراک وکړي او څو ظلم وکړي 1 پیرې 2 پیرې 3 پیرې 4 هر څو پیرې چې وکړي خو چې د ده نه مکمل هېري چې زما روژه نه ده یعنې ده ته روژه یاده نه نو که ده خوراک په هیره سره وکړو نو بیا روژې نه ماتي هر څو پیرې یوه اوس مخاطب بنده به څه کوي نو ده ته به دی به ګوري که دا انسان داسې وي چې یعنې دا روژه نیسل خو هسې انسان له تاوان نه ورکوي خو ده ته دونه مسله نشته په دې کې دی مضبوط دی ښه دی نو ده ته به فورا یادوي چې هلکه ستا خو روژه ده نو به خوراک بند کړي او بالفرض یو کس چې دی نو هغه تا ته پته چې دی غریب چې دی لکه دغه شان دی له بس دیکه ورکول غواړي نور پرېوځي کمزوری دی نو خیر دی بس هغه ته خو یاد نه دي چې یاد ورته نه نو بس کوي د خوراک ته ورته مه یادو چې خو له خیره ځان موړ کړي نو بیا ورته چې ستا خو روژه وه یو دا مسله دویم نمبر مسله دا ده چې انسان قصدن عمدن لوګي راکاږي په پوزه وي په خوله باندې وغیره دا روژه خرابوي او ماتوي په خطا سره د یو انسان لوګي تیر شو نو دې سره روژه نه ماتي لکه مثال سړی ګرباتې لګوي اور لګوي بل څه لګوي او دې چې دی نو هغې ته پوزه یا وغیره ورنږدې کړي د پاسه پکې لوګي یې تیر شي یا یو داسې دی چې ده ته پته چې ټول لوګي دي او دې پکې دننه ورځي نو دا روژه خرابوي دکه شان دوړه خاوره الوزي نو ته به خوله وغیره دا به بندې که چېرته ناګهانې کې ستا چې دی نو خوره موره وغیره تېره شوه خو روانه لار ده نو بیا روژه نه ماتي او قصدن عمدن به د خورې وغیره نه ځان ساتي دې وجې اکثر د ماشومان یا وغیره څوک جارو مارو وي نو روژې حالت کې ورته وایي چې دوړه به نه کې دا ځای لون کا یا جارو لمده کا وغیره دغه شان انسان د اتفاقي روان دی یو نیم چې دی نو هغه یا مثال په طور ته هسې خوله وازه کړې وه یا د ذکر کو یا د بل څه خولې ته د څه تیر شو هوا کې 20 قسمه څیزونه دي نه خو اتفاقي کار په هېڅ روژه نه خرابي دغه شان کله ناکله انسان پښیماني وکړي په دې غاښونو کې څه ونښلي نو دې په ژبه وی راوی یا غاړی راړی د غاښونو نه کله روزي تیر شي نو که چېرته دغه څیز دا د چڼې د دانې نه وړوکې وي نو بیا پرې روژه نه ماتیږي او که چېرته دا د چڼې د دانې نه غټ وي نو بیا پرې روژه ماتیږي دا هغه صورت کې چې کله خوله کې دننه وي او دننه په دننه تیر شي چې کله بار روباسي نو بیا که دا د چڼې د دانې نه وړوکې وي او د خولې ته ور واچو تېرې کړو بیا پرې روژه ماته ده چې روغ په روغ یې تېر بیا پرې روژه ماتیږي نو د روژې حالت کې لږ احتیاط پکار دی کومو څیزونو سره بیا کوشش وکړئ دغه مسله د لوګي دا وغیره دا لږ زنانو ته د دې وضاحت وکړئ ځکه د یو کار دغه زموږ خو داسې ډېر کار دغه سر نشته او یو کار وغیره کوي نو چې کوشش کوي ځان چې دی نو هغه ډېر هسې خو هم خیر لوګي موګي نه خو تنور حالت کې یا یو څه بل څه کې نو چې کوشش کوي حتی الوسط ځانه بچ ساتي الله رب العزت یې پویه راکړي